السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی وی امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ. مفتی سردار علي حقاني شهید صاحب قاتلان رښتیا ګرفتار شول. د مفتی سردار علي حقاني شهید صاحب قاتلان څوک دي هغه ټول معلومات درسره نن په دې ویډیو کې شریکوم. د دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. تړئ نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. مفتی سردار علي حقاني شهید صاحب اصلي قاتلان گرفتار شول. د مفتی سردار علي حقاني د شهادت یو څو خبرې درسره په دې ویډیو کې شریکوم. دوستانو چې کله مفتی سردار علي حقاني صاحب د ادم خیرو کې اکسیډنټ وکړو په هغه حادثه ورسره مخې ته شو. په هغه حادثه کې مفتی صاحب زموږ نه جدا کړی شو. مفتی صاحب د هغې نه مخکې په لکي مروت کې بیان کړی و. هغه د لکي مروت بیان راښکاره شو. په هغه لکي مروت بیان کې مفتی صاحب ډېرې زیاتې د مرګ خبرې کولې. دوستانو مفتی صاحب ته پته وه، مفتی صاحب ته پته لګېده چې زما نور په دې دنیا کې رزق ډېر زیات کم شوی دی، زما نور په دې دنیا کې ساګانې کمې شوې دي، زه د دې دنیا نه روان یم. مفتی صاحب هلته خلکو ته ډېر زیات ښه نصیحت کړی او ډېرې زیاتې ښه خبرې کړې وې. هغه خلک هغه بیان سره په جلا شوي باندې وو. دوستانو مفتی صاحب داسې لومړنی بیان راغو چې په هغه بیان کې خلک په جلا شول. مفتی صاحب به خلکو ته بیانات کول. په هغه بیاناتو کې به مفتی صاحب د خندا خبرې کولې. خندا خبرې به یې څه لپاره کولې چې دا خلک زما طرف ته متوجه شي. بیان واوري، د بیان په منځ کې به د توجه چغه وخله. توجه چغه به یې د څه لپاره وخله چې خلک ما طرف ته توجه شي، زما خبره ښه په غور باندې واوري. خو دوستان نن هغه مفتی صاحب مونږ کې نشته. هغه مفتی صاحب زموږ نه جدا شو. الله دې مفتی صاحب لاسونه زموږ په سر باندې ټول عمر وساتي. الله دې مفتی صاحب په نقش قدم باندې موږ ټول بوت لري کړي. دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. تړئ نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.